زه د کربلا ته ذکر ونیږم چې مکه ما امت کې اصلاح پیدا وشي. مکه ما امت کې د پیغمبر امت یعنی د خلق مو تاسو د جوانان حتی د کورم جوانان خپل ځانونه ټیکي ژړا خپل ځکې دی فریادونه خپل ځکې دي دستو کې شپې تېرول خپل ځکې دي. لږ سوچ وکړه د لاس ورځو کې به زه کومې ګناه نه لاس خلم زه به څومره ځان ټیکوم زه به کوم ما کې کومې بیمارۍ دي هغوی اصلاح وکړم پکار دی. امام حسین دغه پاره شهید شوی دی. امام حسین ژړا پاره نه دی شهید شوی. یوه جمله وایم ژړا پاره ځکه نه دی شهید شوی دی. قیمتي جمله دی. کله حسین مکې نه راوتلو عبدالله ابن عمر خلیفه ثانی ایدیو زوی دی عبدالله امام حسین ته مشوره ورکوي چې یا ابو عبدالله عراق ته ماڅه ته به شهیدېږې ته به قتلېږې تاسو به ظلم کېږي ورته ژاړي خپې لاسونه امام حسین څپوي مچې کوي امام حسین مچې کوي خپې لاسونه ونې مچې کوي ویله ته ماڅه ورته ژاړیا. امام حسین علیه السلام د عبدالله ابن عمر خبره نه مني. یوه خبره کوم دلته لکه دا ځینې خلک ژاړي څه صرف ژړا پر امام حسین نه دی شهید شوی. هغه نه بعد عبدالله ابن عمر په ژړا شولو چې حسین ته خامخا چې کله عراق ته څه یو کار وکړه ویله لږ ما ته دغه تڼۍ خلاصې کړه چې کله حسین ګریوان د بټن ورته خلاص کړل ویله هغه ځینې د لږ ماچي کوم چې کوم ځای باندې ته پیغمبر مچي کولی خلیفه ثانی زوی دی عبدالله سینې باندې زړه باندې چې کله مولا حسین بټن ورته خلاص کړل هغه ځای باندې عبدالله ابن عمر یا ماچي کړلو. خبرې ته سوچ شولو حالانکه دا عبدالله ابن عمر دی د علي علیه السلام بیعت یې نه وکړلو امام یې نه ومللو مطلب نورو خلفاو بیعت یې وکړو خو علي نه انکار وکړو دې په باوجود هغه حسین مچي کوي. مقصد دا دی حسین صرف مچي کولې پاره نه دی متمخانه صرف مچي کولې پاره نه دی علمدار نشان صرف مچي کولې پاره نه دی څه ماچي دې کړی دی خونې دې لګولی دی خونې نه کور باندې د عباس پرچم لګولی دی اعلان دی کمرې کې بیٹا کې ګناه کیږي. خبرې ته مو ویښ شولو دې پاره امام حسین اصلاح پاره وته دی په کار اصلاح وشي کني دا مچې کول دا ژړا عبدالله ابن عمر کړي دي حسین یې سینې باندې ما زهرا زوی سینې باندې ما چې کړلو ورته وژړېدو ژړا مغیا کړي دی سینې باندې ما حسین یې منلو نه خو صرف مچې کولو سه مسله نه حل کېږي حل کېږي چا سره حل کېږي لکه چې کوم کربلا کې شهدا دا مو دپاره نشان دی. ما وویل دا میاشته دوې جملې مو له په ویر نه کوئ دا میاشته څه کومه دی محرم بیعت نه انکار و د خپل ځان اصلاح بیعت نه انکار و د خپل ځان اصلاح د خپل ځان ټیکوله خپل ځان جوړوله خپل ځان حسیني جوړوله خپل ځان د امام زمان سپاهي جوړوله خپل ځان زینبي جوړوله خپل ځان علوي جوړوله خپل ځان زینبي جوړوله دې پاره محرم راغللو. بیعت نه انکار څه مطلب حسین دی آئی مثلی لا یبایع مثلا مولا حسین سکلا اول ملکات د مدینه گورنر ولید بن عتبہ سے وکړو ولید وته ای یا حسین یزید تو نه بیعت غسته دی ست بیعت وکا سکلا دا جمله حسین زهراز بی حسین واوریدلا د مدینه گورنر ته دی آئی شجاعت سره مډنتو سره بہادر سره د سترګو کې سترګې واچولې حسین د ولید ای گورنر ته ای زه حسین بیا بیعت حسین د سی مثلی لا یبایع مثلا حسین اخ گورنر ته ویلا سی موغن ته کاس موغن ته عزتمان کاس موغن ته ابرومان کاس موغن ته قدرمان کاس موغن ته بہادر کاس د یزید غن ته بغیرات کاس بیعت نشی کوله. مجھ جیسا حسین یہ نہیں کہا حسین دا نویلا سے انی لا یبایع یزید حسین دا نویلا سے زہ حسین دا یزید بیعت نکوم. جملے تم سوچ دے حسین دا نویلا انی لا یبایع یزید زد یزید بیعت نکوم بلکہ حسین دا ویلا بلکہ حسین نے یہ کہا مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی ہر زمانے میں ایک حسین جیسا ہوگا اور ایک یزید جیسا ہوگا. کبھی بھی حسین جیسا بہادر انسان حسین جیسا شجاع انسان حسین جیسا عظیم انسان یزید جیسے ذلیل انسان کی بیعت نہیں کر سکے گا. اے حسین دغه پیغام دی مو تاسو ته لکه څنګه مو بیعت نه انکار وکړو لکه څنګه مو ذلت نه انکار وکړلو لکه څنګه مو دغه
بیعت نه انکار وکړو انداسې تاسو ته چې کله یوه داسې مرحله راشي چې هغه ځای کې تاسو باندې تنګساوي هغه ځای کې د دین سودا کېږي هغه ځای کې دین باندې تنګساوي هغه ځای کې دین دپاره قربانۍ ضرورت وي بیا مو نه سبق زده کړه بیا مو نه قربانۍ سبق زده کړه بیا مو زه ته دا پیغام در کوم چې اکبر غنته زوی قربان کړه اصغر غنته ځان قربان کړه عباس غنته ورور قربان کړه جیل ته لاړ شه خیمو غنته خونه وسېځوه خو دین هیڅ قسم ته تنګسۍ ته ویر نه کې خبرې ته م سوچ دی آخری جملې دی بس دی زه تاسو نه ډېره معافي غواړم ډېره قیمتي جمله دی ما جوانانو لپاره مجھ جیسا مثلی ہر زمانے کے حسین پشانتا یو مثال روان دے ہر زمانے کے بدو یزید پشانتا یو ماڈل وی دو حسین پشانتا با ہم یو ماڈل وی لیکن یو طرف تا وقسا اسرائیل دا یزید ماڈل دے ایران دا حسین ماڈل دے ایران دا دا پیغام ورکوی ایران دا دا میسیج ورکوی سو ما دا انقلاب سباک ما دا ازادے سباک اقبل حسین ازدا کرے دے لیکن خمینی آئی ما ہر چے دارم السید شہداء دارم ما چکم انقلاب راوستلو مو څه ایران کامیاب کړلو مو څه ایران ته ازادي ورکړله دوم کربلا کې حسین ازدا کړی دي